بقرے په ابتدا کې فرمائی یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دا الله د منافقانو حالات ذکر کوي. د سوره بقره په ابتدا کې ټول د منافقانو ډیټیل الله بیان کړي. الله فرمایي یخادعون الله، دوکه کوي دوی دا منافقان الله سره. مونږ الله سره دوکه کوو کنه؟ منځله چې نه روزي خدا الله سره دوکه را کنه، ګناه چې ته کې خدا الله سره دوکه را کنه. یخادعون الله، دی الله سره دوکه کوي. والذین آمنوا، هغه کسان چې کوم مؤمنان دي صحابت نه مراد دي، ای سرام دی دوکه کوي. خو لیکن الله فرمایي دا دوکه نه ما سره ده نه مؤمنانو سره ده، بلکې وما یخدعون الا انفسهم، دی دوکه نه کوي مگر د خپلو ځانونو سره. خو لیکن الله فرمایي ولکن لا یشعرون، دی پر خپلې دوکې باندې نه پوهېږي. ته که ګناه کې الله له څه زور شته؟ تا د ګناه په وجې باندې الله نه دردېږي، د تا د ګناه په وجې باندې رسول الله نه دردېږي، د تا د ګناه په وجې باندې د الله په خدایۍ کې کمی نه رسی، د تا د ګناه په وجې باندې د رسول الله په رسالت کې کمی نه رسی، د تا د ګناه په وجې باندې په اسلام کې کمی نه رسی، د تا د ګناه د وجې نه په قرآن کې کمی نه رسی، د تا د ګناه د وجې نه په اسلام کې پر تمام مسلمانانو کې چې کوم مؤمنان دي د هغو په عبادتونو کې کمی نه رسی. خدا ته چې ګناه کې ټول زور یې تاله ده. الله فرمایي په ورځې د قیامت باندې ولا تزر وازرة وزر اخرى، یو ګناهګار به د بل ګناهګار پیټې نشي اوچتولی، هر سړی به خپل پیټې په خپله اوچتوي. د نن نه مونږ دا عهد وکړو، د نن نه مونږ الله سره دا واده وکړو چې یا الله خدایي خو د ما ډېره پخوا منلې ده چې په خپل ذات او صفات کې یکتا او منفرد ذات دی، خو یا الله ډېره ګنده ماضي ما تېره کړې ده، ګیره مې کله کړې ده، شرابونه، چرسونه، آیسونه، یوه ګناه مې نه ده پرېښي. خو یا الله نن نه بعد درته توبه وباسم، او دا ذوالحجه چې دا د اسلامي کال اخیري میاشته او ډېره بختوره میاشته، دا هم په ختمېدو ده، کیدای شي چې بلې جمعې له محرم شروع وي. یا الله د اسلامی کال په اینډ کې په اختتام کې زه تا ته مضبوطه توبه وباسم چې یا الله ما معاف کړي. توبه به وباسو که نه؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی التائب من الذنب کمن لا ذنب له. مشکات کی یو روایت تا رسول الله فرمائی چې کوم سړی د ګناه نه توبه وباسي، التائب من الذنب، توبه ویستون کې د ګناه نه، کمن لا ذنب له، دا داسې ده چې د اړو ګناه نه ده کړي. څومره عجیبه خبر رسول الله کړی. څه صحابه کرام مسلمانان شول، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایي ورته یا دی الله رسوله مونږ خو اسلام کې داخل شو، خو دا راته وایه چې د مونږ نه خو د اسلام نه مخکې ډېر ډېر ګناهونه شوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل الاسلام یهدم ما کان قبله، ورته اسلام راوړلو سره مخکینی د ماضي ټول شرکیات، کفریات، ټول ګناهونه الله پاک معاف کوي. ما او تا ته به الله نه معاف کوي؟ توبه وباسو عزت مندو. د مرګ پته لګي د ناستو کسانو کې یو کس ته داسې پاسي، هغه د مونږ ته په دې خبرې قسم وکړي چې د ما دومره ټایم پاتې ده. څوک پاسېدی شي؟ چا سره دا ګارنټي شته چې پاسي او ویي چې د ما 10 ورځې یا 10 کاله یا 50 سال زندگی پاتې ده؟ داسې څوک ویلی شي؟ څوک خو د پاسي دا دومره جرت ته چا شته؟ نو چې دومره جرت ته مونږ نشته، نو د الله بندیانو توبه ویستل پکار دي که نه؟ قسم ده چې ژوند مو بې اختیاره ده، ژوند مو بې اختیاره ده. پکار دا ده چې مونږ الله ته نن توبه وباسو چې یا الله باس، یا الله شو خطی چې ته دې مونږ د ګناهونو ته ټینګې، یا الله مونږ خو نه صغیره ګناه نه کبیره ګناه، نه د خلوت ګناه، نه د جلوت ګناه، نه د کور ګناه، نه د بار ګناه، نه د مدرسې ګناه، نه د جومات ګناه، نه د بیٹک گناہ، نه د حجرې گناہ، نه د پټي گناہ، نه د بازار گناہ، نه د مالدارۍ گناہ، نه د غریبۍ گناہ، نه د فقیرۍ گناہ، نه د ځوانۍ گناہ، نه د بوډاوالي گناہ، یوه هم نه ده پرېښي. یا الله بس ته معاف کړي. الله دې معاف کوي که نه؟ حدیث کې رسول نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله د سحر علامات شي، صبح صادق چې
د صبح صادق نه مخکې صبح کاذب وي. دغه دوران کې الله دې ړومبي اسمان ته راغلی څنګه چې الله سره ښایي څنګه راغلی دا په کوم انداز راغلی دا د الله سره الله ته پته را دي هر څه موږ ته دې خبرو پته نشته. आवाज کوي ټولو ته आवाज کوي چې داسې څوک شته چې ګناهګار وي او توبه وباسي زه ورته ګناه معاف کړم. داسې څوک شته چې غریب وي د ما نه څه وغواړي او زه یې مالداره کړم. داسې څوک شته چې وادي نه وي د ما نه واده وغواړي چې واده ویر کړم. داسې څوک شته چې دولت وغواړي غریب وي دولت ویر کړم. داسې څوک شته چې بیمار وي او دعا وغواړي او صحت ویر کړم. داسې څوک شته چې هر قسم مشکلات وي او دعا وغواړي او زه مشکل حل کړم. الله आवाज کوي आवाज روزانه دا आवाज دی الله دې طرف نه کیږي. خو هغه دوران کې مونږ په داسې غرق خوب باندې وی راغلي یو تهجد مونږ نه کوو. چلو تهجد پرېږده تهجد ډېر یو مشکل عمل ده. دا د اولیاء کرامو کار ده. تهجد دا ځان له پټه معامله ده الله سره. خو دا فرض مونځ خو مونږ په ټیم باندې شروع کړو که نه. فرض مونځونه دا 15 وخته مونځ چې الله کوم په مونږ باندې فرض ګرځولی دا خو وکړو که نه. تهجد خو نفل دی چلو مونږ یې نه کوو. الله دې توفیق راکړي چې کوي. که تهجد نه هم وي نه دي دا څه غټه خبره نه ده چې یو سړی تهجد نه کوي یا یې کوي دې کې مونږ ګوتې نه وو. کوم سړی چې کوي د الله سره معامله ده دغه ټیم کې الله ته دا جاړي. یو ملګری و هغه وی چې څه مشکل درته پیښ شي نو الله ته 222 ملاووئ دا د الله کوډ ده دا د الله د کانټیکټ نمبر ده 222. ورته دا 222 څه شی ده ورته دا د شپې 2 بجې 2 رکعاته نفل او یو 2 اوښکې به دا د الله رابطه د الله سره. نو دا چې څوک کوي به د هغوی ځان له